औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमनो औरिदुनको प्रोग्राम अक्स पख्तूनख्वा सरा यो ज़ल बिया सासो खिदमत के हाजिर यू प्रोग्राम आवरी अक्स पख्तूनख्वा द FM 89.4 और FM 96 په خبرونه باندې دا وخت نه پنيغه پروګرام کې یو ځل بیا تاسو هر کله وای امید دي چې روغ جوړ او خوشاله به او د ژوند چې کوم حالې زلي دی هغه په خیر او عافیت سره تر سره کوي. پروګرام اکس پښتونخوا تاسو اورئ د FM 89.4 FM 96 نه د سره سره دا پروګرام تاسو کته شي د سونو پښتونخوا فیسبوک پیج باندې او د سره سره تاسو دا پروګرام اوریدي او کته شي د سونو پښتونخوا موبایل اپ نه په موبایلو کې چا سره چې هم دا وخت سو ټراول کوي یا سو داسې ځای کې دي چې انټرنیټ کنیکټیویټي نشته نو زموږ چې کوم ډیجیټل زموږ سایټس دي یا زموږ چې کوم ډیجیټل میډیا دور دی هغه کې موبایل تاسو د اساني کړی دا په دې باندې تاسو سره شامل دي شي دینه علاوه ورسره تاسو سره شریک دي شي د ټلیفون د لاره 09152 54143 یعنی 525443 زموږ د فون شمیره په دې باندې تاسو سره شامل دي شي. پروګرام اکثر پښتونخوا څنګه چې دا پروګرام تاسو هر پیر او نه په ورځ ماخامه شپږونه تر 2 بجو اوري او ګوره په دې کې موږ د خیبر پښتونخوا یو داسې کردار یو داسې سټوري یا یو داسې پرسنالټي یو شخصیت راولو چې هغه په کردار جوړولو کې د دې صوبې سمره برخه ده او د دې صوبې یو خو عکس دنیا ته وړاندې کولو کې دغه شخصیت یا دغه کردار سمره لاسته مونږ تر اوسه پورې تاسو سره د هر قسمه د زندګي د ژوند سره تړلي خلک ملاو کړی دي هغه چې موږ وایو چې مختلف شوبه هي زندګي سره چې کوم تعلق لري پای کې موږ سره سپورتس پلیئر پای کې موږ سره میوزیشن اکټرز پولیټیشنز عام کس disables youth each and everyone هغه ځکه چې مونږ تاسو د دې صوبې هغه سایت خایو کوم چې تاسو نه پټته نن موږ سره چې کوم موضوع ده په هغه کې به مونږ نن خبره کوو چې د خیبر پښتونخوا چې کومه ده چې د بد مرغه په دنیا کې او په پاکستان کې د خلکو د پاره یو د دهشتګردۍ یا د انتها پسندۍ یو صوبه غونډه په شکل کې وړاندې شوی دا کوم چې اوس داسې نه ده همیشه خلکو د دې صوبې باره کې دا نیگیټیو سوچ ته چې دلته به خلک څنګه اوسېږي یو بل بوجنی یا یو بل سره تعلق ټکنی او لکشاته سختی یا د دې خلک چې دي کې مینا امن نشته نو د هغه خلکو د پاره زده و چې خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه په خبر ته د انټرفیت یا د بین المذاهب هم آهنګه غواره ویل شي د هغه د خارته هغه غیګ ویل کېږي کم چې ځان سره مختلف مذهبونه مختلف کلتورونه مختلف ثقافتونه په یو جوړه کې راغونډ کړي دي او دنیا ته یو غټه ګلدسته ور کړی دا پای به موږ نن تاسو ته خبره کوو کچانه کې تل نو بالکل سرچ کوي په ګوګل باندې چې خیبر پښتونخوا به په خصوصي توګه په خبر د کاغه د سکھ د دور سره خطړلې خبري او دای باقیات باندې کاغه په هندویزم باندې وی کا په بودھ مت باندې وی کاغه په کرسچیانټي باندې وی کاغه په مسلمانې باندې وی چې کم یو طرف د ژوند اوچته د خیبر پښتونخوا زمکه د نه ډکه ده به د خبر غاړه چې کومه ده هغه ته د خوش قسمتي خوشبختی حاصله ده چې په دې زمکه باندې هر قسمه قوم او هر قسمه دور تیر شوی دی سنا سباقیاته دلته شته او داغه یو ډیر ښه یو ګلدسته دلته جوړه شوی ده زموږ د پاره او زموږ د پاره ډیر د فخر خبره ده چې دغه ګلدسته همیشه د دې صوبې یو مثبت اړخ دنیا ته وړاندې کړي دي په مختلفو تهوارونو په شکل کې او د مختلفو ثقافتونو په شکل کې او بیا یو داسې کمیونټي او یو داسې لیډرز په شکل کې چې هغه تعلق د مسلمان کمیونټي سره ني د بل کمیونټي د بل مذهب سره خود دې صوبې ریپرزنټیشن کړي خلکو په دې پیژندل دي چې هغه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري همدارنګ یو مثال باندې تاسو لمغه تاسو ته وړاندې کوم همیشه تاسو د مختلفو پروګرامونو کې ایز انالیست ایز تجزیه‌کار ایز ایکسپرت ګوري نن موږ لکه شانتي د دې په ژوند باندې نظر اچو چې څنګه د دې تعلق د هندو کمیونټي نه ده خودي څنګه تر اوسه پورې د انسانيت خدمت کړي ده د یو مذهب یا د یو کس نه د انسانيت موږ د انسانيت خبر کو په اسلام کې دا
ویل کېږي چې د یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل دی او د یو انسان سره ښېګړه د پوره انسانیت سره ښېګړه ده. موږ به نن په انسانیت خبره کوو چې انسانیت څه ته وایي او څنګه کېږي. نن موږ سره موجود دی، دوی سره زما هم ډېر تعلق پاتې شوی او ډېر ښه د دې د کورنۍ چې کوم خدمات دي د مذهبي روادارۍ یا د مذهبي هماهنګۍ دپاره هغه د چا نه هم پټ نه دي. خو نن موږ غواړو چې نن تاسو ته دې لږ شانتې مخامخ کړو او واورو چې د تاسو هم د دې نه خبر شئ چې د دوی د کورنۍ او د دوی چې کوم د انسانیت او د مذهبونو ترمنځ د مینې او امن پیغام خورولو کې څومره لاس دی هغه څومره دی. نن موږ سره مېلمه دی د تعارف زه نه کوم کدی په خپلو کې نو ډېره بخی، خو که زه ووایم چې د 40 کالو راهیسې د انسانیت خدمت او د 40 راهیسې کالو راهیسې د ټولو مذهبونو ترمنځ مینه پیدا کولو د دې چې کوم سفر دی هغه د څنګه تر اوسه پورې جاری او کامیاب ساتلی دی. په دې به خبرې کوم سره نن مېلمه دی هارون سربدیال کوم چې تعلق لري د هندو کمیونټي نه، خو بیا به خبره کوم چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا د خاورې سره دی. السلام علیکم سر. ډیره مننه جی. سر څنګه تاسو؟ الحمدلله. سر پښتو اردو دواړه دغه سیز واغوختل او چې زموږ خلکو ته پته ولګي چې هارون سربدیال صاحب چې دی پښتو دومره صفا ده ماشاءالله سر چې لکه زموږ پښتو کې بیا ټک ټوکی ستاسو پښتو صفا ده سر. اول خو به دې طرف ته راځو چې دونه صفا پښتو څنګه وایي سر؟ بنیادی وجه دا چې زموږ تعلق چې دی د وطن سره د سیمې سره د خاورې سره د یو ورځې نه ده. زما د خاندان یا زموږ چې کوم خلک دي اندوان کې دي هغه د بنیر دي د سوات دي او که د ایجنسو دي د ورکزي ایجنسو یا د شو د یو ورځ نه دی بالکل. نو د لپاره د دې چې کم د پښتو ژبې دی او د دې اکسنټ چې دی د دې انداز چې دی د مختلف زیونو مختلف دی، خو زموږ خلک چې دغه بود او باش عمده دی اورنه بچونه عمده پښتو دا او پښتونولي ده. نو د وجه نه دا فلوئنسي چې دی په دې کې یا رواني چې دی د رابطې لپاره د یو بل خبر چې دی هغه ځان پویولو لپاره او خلکو سره د انټریکشن او د ملمستیا او د ملاویدو لپاره دا ډېر ضروری ده او دا زموږ چې دی دغه د الله پاک کړه یو بلیسنګ دی چې شکر دی چې مونږ په پاکستان کې او بیا هغه نه غټ د الله پاک احسان دی چې مونږ د خیبر پښتونخوا په دې خاورې سره تعلق لرو. صحیح سر. یو ډېر مهم پوینټ ګراوند اوریدونکو کتونکو ته وایم چې هارون سربدیال صاحب تعلق د هندو کمیونټي نه دی خلکو اصل کې زه دا جست دې لپاره ډسکس کول او شیر کول غواړم چې لږ شانته مونږ وایو چې مینا یار د امن پیغام څه ته وایو څنګه خوريږي په کومه طریقه خوريږي. زه دا وایم چې هارون صاحب چې دی نو د ام اسلامیات هم کړی دی جی سر. ام اسلامیات څنګه د دې بنیادی وجه دا چې نوم دلته نږدې اف جی ټیکنیکل های سکول پېښور کینټ زما ایجوکیشن د دې زیو او زموږ استادو الله دې که ژوندې لري او که حق رسیدنه الله پاک جنت الفردوس کې اعلی مقام ولور کی امين. هغه دې زیات خو هغه موږ ته عربي مخوله او اسلامیک ایجوکیشن مراکول، خو دغه نه زیات احسان د الله پاک دا او چې زما مرګره دی اوسم مرګره دی زموږ د غم خادي مرګره نعمت الله بای هغه د سنګړې اوسیدونکو دی. نو څو وخت ما به اسلامیات تیاری کوله نو زبا ډبګری ګارډن نه به دغه سنګړې ته راتلم دلته په پټو کې به کېناستو یا دغه په کور کې یا به دغه په اجره کې دغه زما ټول تیاری کړې دی. بیا چې بیا مونږ کور ته تلو نلته نصرت باجی زموږ همسایه دا وی زموږ د اسلامیک ایجوکیشن کې زموږ تیاری وکوله. نو زما په ژوند کې چې دی ما ته په اسلامیک ایجوکیشن کې هغه کمپلسری دی او که اختیاري دی په دوانو کې چې ما ته هیڅ کله چې دی څه پرابلم نو ٹھیک شو. او بل دا دی چې ما د خپل مذهب هم ټول هندي ګورموکي دیوناګري او دا چې کوم سانه فیلډ اف زموږ چې کوم لینګویجز دي زموږ د مذهبي چې کوم تعلیمات سره تړلې دي شریعت سره تړلې دي نو د دې زمام استادان پنډت ګورو کرپارام جی پنډت شنکر داس جی عمده کسي نو ډېر کداور شخصیات دي. نو زما بیاک وخت چې دی هغه د اسلامیک ایجوکیشن تر ماشوموالي نه او د هندو ایجوکیشن چې دی هغه برابر بدغه کېده. بیا هم د کسي بیا چې سینټ جان سکول ته
84 کې چې بیا لاړم نو ولته بیا ما 3 کال چې دی هغه کرسچن سټډي کړی دی اوکې نو الله پاک د سه مال ماحول د سره لرا کړی دی چې خو استادان ملاو شوی دي او بیا چې ماستر ایجوکیشن ما وکړ نو ډاکټر قبله یاس غونته بین الاقوامی چې کوم زمون سکالر دی یا میناناک شخصیت ته داوی شاګردي مونږ ته ملاو شو بیا قاری روح الله مدني غونته چیف خطیب پاتې شوی چې د خیبر پختونخوا ډاکټر حافظ عبدالغفور صاحب ډاکټر دین محمد ډاکټر دا ټول غټ نمونه دي نو دا په ما کې څه کمال نه دی خو زما ارد ګرد چې الله پاک چې مال کم ماحول را کړو کنه جی هغه کې بیک وخت د هندویزم د اسلامیک ایجوکیشن اور کرسچینټی ایون دو چې د سیکھزم تیاری سیکھزم خو د پارت اف هندویزم نو ما ته چرته زما تیاری چې دغه هغه ډایورسیفای ریلیجن پخپل شوی دی نو دغه فائدہ ما ته دا شوی دی چې زما نږدې هندوانمو سکانمو کرسچنزمو کنه جی اور مسلم رولولی خو 99% وا نو چرته په لار کې د دشواری نه راغلی او مینا اوما غ سټانډرډ باندې اوما عروج والا الله پاک مونږ لرا کړی دی خلکو کې نو په امام بارگاه ته متلو په جمعتونو کې متلو او مندر چرچز او ګردوارو ته متلو مونږ ته چرته داسې زمونږ ژوند کې چې داسې مسایل مونږ ته نه راغلي او بیا چې د افغان وار 1979 کې چې شروع شو او بیا دلته دهشتګردي او فرقه واریت او بین المذاهب او بین المسالک چې دا د انتها پسندي چې شروع شو نو په هغه کې زموږ مشران ډاکټر قبله یاس صاحب ډاکټر معراج الاسلام صاحب حافظ عبدالغفور صاحب علامہ ډاکټر فخر حسین کرادوی صاحب بشپ حمفی سرفراز پیټر آن جهانی سردار چرنجیت سنگھ ساگر صاحب بیا د دې په رورولې کې او ماغه رورولې ننم فیث فرندز په نوم باندې په دنیا کې مشهور دی یعنی دلته په پاکستان کې 3000 ارګنیزیشن دي د بین المذاهب امن و هماهنګي لپاره خو بنیاد پیښور نه دی 2022 جون 2006 کې فرندز اف فیث نه فیث فرندز اوکے فیث پاکستان کاؤنسل اف ورلد ریلیجن فیث فرندز یا مجلس ادیان عالم پاکستان ورته وي چې دی کې ټول بین الاقوامی مذهبي شخصیات دي کې موجود دي بیا بیرونی دنیا نه خلک برادل تر راتله چې څنګه په پاکستان کې انټرفیت ان هارمونی چې دی کنه هغه ته فروغ ورکو خو خبره دا وا چې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن د دې دلته سیاسي حکومت وا د ایم ایم ای حکومت وا او جناب اکرم خان تورانی صاحب چیف منسٹر دغوی او د حج اوقاف ریلیجیس اینڈ ماینورټي افیر هغه زبیر شاه صاحب سید زبیر شاه صاحب دغه سیکرټری وا نو د دې د انتهایی سنجیدګي د وجه نه بیا په پاکستان کې د انټرفیت ان هارمونی بنیاد وچلو شو بیا هغه فدرل ګورنمنت چې د زرګاری صاحب حکومت او هغه بیا د ډېر زیات فوکس کو و چې د ټول بین الاقوامی شخصیاتو اپ هندویزم کیو او کا سکھزم کیو او کا کرسچینټی کیو کنه جی او کا اسلامی شخصیاتو نو د دې د وجه نه دلته پاکستان کې بیا د دې په دې حالات کې چې په کم حالات کې رور قتل کول مړ تشدد کولو والا رورو تشدد کولو والا یو رورو او مارکیدو والا رورو نو په دې حالات کې موږ دا سوچ وکړو زموږ مشرانو دا سوچ وکړو چې بھئی دا حالات خو ډیر زیات خرابېږي لګي او دلته خون کی هولي چې دی هغه یو قسمه روزانه په بنیاد کې دهشتګردي او بم بلاسټینګ او دغه شی نو د سوچ وکړو چې ولې نه دا خلک چې دی اسلامي او د نیګر مذاهب عالم چې دي د دې په تعلیمات او په روشنی کې مونږ خپل خلک چې دي کنه په هندوان په مندرو کې کرسچنز په چرچز کې مسلم چې دي هغه په مساجد او ګردوارو دغه کې امام بارگاهونو کې بالکل کپی خبر ته مونږ ګورو زمونږ خلک چې کوم په پیښور کې په خوانه اوسېږي نو پیښور کې به تاسو ته په قدم چرچ مندر مسجد او ګردوارا یوزه ملاويږي بهشکه ډیر زیات یوزه تاسو دا وګورئ چې دا اسمائی مسجد د اسمائی والا چې اسمائی گیټ چې دی د سره اسمائی هندو خلک خزاوه دغه په دغه نو باندې دا پورا علاقہ دا او دلته چې کوم هندو مندر دی هغه د پاکستان کې د سپریم پری پارټیشن د سپریم چې کوم هندو لیډرز وګڼي چې مهنتو دغه دا پنځم مندر وي او بالکل خوا کې چې دی هغه مسجد محبت خان دی مطلب دا محبت دا مینا چې دی کنه چې دا د پاکستان 1879 نه وړاندې ولې چې یو ځل یو د دې یو ایشو هغه ما چې د 1.5 منټ ایشو پبلک کړه تو ما نه انګلند ته د 1879 هغه تصویر رالو
تصویر چې دی هغه کلی بالسار نه اخیسته شو مطلب چې اوریجنل پکچر ماته ملاو شو او هغه کې عکاسي کېده چې اسماعي او مسجد محبت خان بالکل سیم دی همدغه څه که تاسو پېښور کې وګورئ نو درویش مسجد سو او هغه سره خوا کې یو دیوار دی کیتھولک چرچ دی بیا په واکینګ ډیسټنس باندې 1 منټ واکینګ ډیسټنس باندې چې دی هغه سنت جان چرچ دی همدغه څه که تاسو د خیبر پختونخوا وګورئ نو که تاسو پری هیسټوریک پیریډ کې لاړ شئ زرګو کاله کې چې څو وخت چې د نور مذاهب نو مطلب اسلام نو هغه دور کې په دغه کې خانپور کې چې کوم دغه د میوزیم دی هغه سره تاسو سرکب په مقام کې وګورئ نو هغه مذاهب 13 مذاهب چې کوم ټول مذهبي مقامات یا یو ځای دي او که تاسو د پاکستان جوړېدو نه چې دی هغه 40-50 کال مخکې وګورئ 1851 نه پس والا نو ګردوارا گلی په ابټاباد کې داسې ځای دی چې د ګردوارې او د مسجد دیوار یو دی او 12 فیټ باندې چې دی هغه آریا سماج هندو مندر دی او تقریبا 3 منټو لاره باندې سینټ لیوډ چرچ دی نو دلته چې دی را رولولې چې دی کنه چې د مسلم او د نان مسلم ترمنځ هغه ډیر په روجو او دا مینا محبت خو مونږ هم لیدلې دي او زمانوم چې دی هارون سرب دیال دی زمانوم صرف هارونو بالکل سر د دې طرف ته راتلل غواړم چې بیسیکلی کومه لک شان دستاسو د سلويختو کالو په سفر باندې کومه دومره لګ ټایم کې خبرې نشو کوله کومه یو شارټ بریف په واچو چې هارون سرب دیال سوک وو او سوک دی دا وخت څه کوي سر لک شان زموږ اوریدونکو ته پته په پاکستان کې څنګه چې انټرفیت هارمونی د شروع کولو بین الاقوامي امریکا ناروے خاص طور باندې د چې پاکستان کې رالو د دې حالات کې د فیث لیډرز د دې د هیلپ او د مدد او د تعاون د وجه نه دلته د مینه خورولو د پاره چې څو وخت هغه انیشیټیو غوښته کنه جی نو کې پی ګورنمنت دی کې مستا واغسته او چې څو وخت معنا د اکرم خان دورانی صاحب نوم ته پوښتنه کوم چې زمانو خو هارون دی هغه یا هندو آیډنټیټي یا شناخت ستا پر راضي نو دا هارون نو مې زمانو سرب دیال دی خو هغه نوم زمون کورنی رومونه دي زما ایون زما د مور پلار زما د رونو زما د خويندو زمون د خاندان والا او زمون د قوم برادر ولې چې تعصب خو ډیر په روجو کنه جی د هندو او د مسلم ترمنځ مینه محبت خپل ځای باندې خو د سه ډیر ناپوهه خلکو کې چې ده کنه د دې په اړه کې تاثر چې ده ډیر منفي و نو زمون نمونه سید حکیم شاه صاحب چې کنه زمون همسایه و دا غوي دا فیصله و چې به تاسو زمون ډیر نږدې زما مور پلار ته وي نو موږ غواړو چې د دې بچو مستقبل خراب نشي تعصب شکار نشي نو د ټولو نمونه هغه هارون شمعون همایون او زینت زما د خور نوم دا هغه کې خدا او زمونږ د هغه په دغه کې مرسته کې او د هغه په نگهبانی کې زمونږ تعلیم او ټول تربیت وشو نو هارون نوم باندې ما چې هغه ډیر زیات چرته دشواری نو راغله چاته پته نه لګې دی کنه جی چې بیسیکلی زما کم مذهب سره تعلق ته نو باوجود نصاب کې ډیر ګډوډو خو زموږ تیاری د څه خپ زبردست شو چې بیا هغه نه پس بیا چونکه تعلیمم هندویزم تعلیمو نو د انټرفیت د پاره بیا چې هغه ته وې نو هغه چې یار د څه کار دی چې بیا سرب دیال نوم بکیدو نو مې چې دا خو انټرفیت نوم دی نو هارون سرب دیال ودا اوکې نو دا تاسو نوم بدل نکو نه جون 2006 کې چې دی بیا پاکستان کې انټرفیت هارمونی جوړېدو په لړ کې چې دی کنه یو زما یو پہچان چې دی هغه نه پس اوس په پوره دنیا کې چې دی هغه د دنیا یو ملک ته یو اداره چې هغه چې پاکستان کې کار کوي نام خدا هغه هارون سرب دیال چې دی سر دا وخت تاسو د سپ هیڅ باندې کم اداره کې کار کوي هندو کمیونټي آل پاکستان هندو کمیونټي چې کوم غزا تاسو چیرمن هم پاتې جی بالکل زه اوس کا صرف هندو پرسپیکټیو کې ګورم نو چیرمن آل پاکستان هندو رائټس موومېنټ اوکې اومده کې د پاکستان کې د انټرفیت ان هارمونی نو زما مدر اینڈ پیرنٹ انسټیټیوشنز چې دی یا اداره چې دا هغه پاکستان کاونسل اف ورلد ریلیجن دی او بیا دین علاوه چې کوم د لیجسلیشن او پالیسی میکینګ د پاره په پاکستان کې چې کوم کا ټول صوبو کې فیډرل کې چې کار کوم لګیا ما هغه ایز ا نېشنل لابینګ ډیلیګیټس چې دی هغه کوم لګیا ما تاسو سر د هیومن رائټس کمیشن هم یې جی چایلډ رائټ کمیشن چې کوم د ایڈوایزری بورډ ممبر یم د نېشنل کمیشن ایڈوایزری بورډ ممبر یم مطلب دا دی بیا د جان هاپکن سره مدر اینڈ چایلډ کیر کې ما
پاکستان کې کار کړی دی PDF سره کار کړی دی پیډ سره کار کړی دی نور داسې ډېر ادارو سره اوس دې ټایم کې چې د پاکستان هندو مندر مینجمنټ کمیونټي منسټري اف ریلیجیس افیر هغه کې خیبر پختونخوا زه ریپرزینټ کوم لګی یم ایز ا آیکانوګرافر ون اینڈ اونلی په پاکستان کې دا چې تاریخي مقامات دي د دې خدمات چې دی هغه چکوال یونیورسيټي او هزاره یونیورسيټي او آرکیالوجیست چې دی د پاکستان هغوی سره خدمت سرانجام ورکوم لګی یم بیا شیخ محمد بن کریم علي ساجد هغه د اسلامي ملکونو سیکرټري جنرال دی هغه سره د ګلوبل وارمنګ او کلایمټ چینج باندې ایز ا فیث لیډر هغوی سره کار کوم لګی یم نو داسې ډېرې ادارې دي په پاکستان کې یا بین الاقوامي ادارې دي هغوی سره په مختلف ایشوز باندې ټایټل ایشوز باندې څنګه چې مدر اینڈ چایلډ کیر څومره ټایم وشو د انټرفیث د امن کوششونو لپاره لګیا دا زما 40 کالو شو د دې وجه دا کوم ایج نه تاسو دا شروع کړو دا زه کلاس 6 کې وم چې ولې چې زموږ په هندو کمیونټي کې خو دغه نو کنه جی تعلیم هم نو زما خوش قسمتي دا و چې زما دغه ترمو زما د مور زما د ترور خاوند چې پنډت کرپارام هغه منصف مو هغه په سنسکرت او هندي او ګرموکي په دې کې ډېر یو نوم او بھکتای کې ډېر زیات نوم نو هغه وخت په خیبر پختونخوا کې د دې ضرورت نو په 1980 کې چې دی کنه جی نو خیبر پختونخوا پېښور او نوشهر نه دوه لکه زما په شان زما د ترور زوی مو اشوک چند مونږ دوه هغه وخت کې مونږ خپل مذهبي سکول ګوینګ ټایم کې ایجوکیشن واغسته او به طور پنډت مام خپل خدمات شروع کړ او زما د پنډت جوړېدو کې چې پنډت کرپارام پنډت جی آر ګیل پنډت شنکر داس دا هغه ټایم چې دی هغه بین الاقوامي ډېر غټ نومونه دی نه موږ دا ټول لینګویجز او دا چې کوم تعلیمات دا واغستو او چې کوم مړي کېده نو تر پاره چنار او میرن شاه کې هغه دور کې ماشوموالي کې د دې رسومات دپاره به زه هلته به تلمه دلته به ټول ریسپانسبلیټي ما به ادا کولې نو ښار کې به زما چې د ترور زوی دی اشوک چند دا ډېر ورکوټې و لکه زما هم عمر اوه ورځې ما نه کشر وغه نو الله پاک مونږ له دلته ډېر زیات عزت راکړه خو د وخت سره چې دی دلته ادارو ته د سرکاري ادارو ته څنګه چې ایکسایز شو کسټم شو دی ته د هندي لینګویج کې ډېر شیزونه دی ته راتلو هغه نه پوهېده چې دا څه لیکلي څه نه دي نو په ماشوموالي نه چې دی مونږ دی سره مرسته کوله بیا دلته مس پرسپشنز ډېر زیات وو تعلیمي ادارو کې کار او دا ځایونه ډېر زیات وو بیا مونږ انګیج شو تعلیمي ادارو سره انګیج شو هغوی به تپوسونه کول چې دا څنګه دي په مزه زمونږ تعلیم هم ګروم کېده سکول کالج یونیورسيټي دا خدمات چې دي کنه جی هم روانو مطلب دی چې بیا چې کوم اسلامي ایجوکیشن چې ما واغسته نو ما به طور هندو زما سرویسز نه دي په کم ځای کې چې یو ځای داسې یو مقام داسې راله چې هلته د یو مسلمان ریپرزنټیټیو ضرورت دی نو ما خپل موجودګي نه فایده اخیستی دی او چې کم موقف و د اسلامي پرسپیکټیو ما خپل فرض ادا کړی دی مثال کے طور باندې ورلد کاونسل دغه ورلد پیس ارګنایزیشن یو دو بین الاقوامي اداره وه هغه ما ته یو ایمیل وکړه په ایمیل کې داسې کوېسچن و چې ما وویې نو ما یې که د دې جواب ورکوم نو دا د چېرته بلاسفیمي جوړ نه شي نو ما ویل چې ډیلیټ کړم خو بیا مې سوچ وکړو چې یار زه خو د دې کوېسچن چې ما ته کم کړي دي دا خو ما ته پته چې دا په اسلام تعلیم کې دا شی نه دی نو ولې نه د دې جواب ورکړم بیا به ډیلیټ کړم نو ما ون بای ون د ټولو ریپلای وکړه هغه نه پس مې ډیلیټ کړه یو هفته پس ورلد پیس ارګنایزیشن چې کوم کرسچن بیسډ ارګنایزیشن هغه ما ته یو لمبه چوړه خط ولیکل په هغه کې هغوی لیکل چې موږ ته ډېر خوشحالي وشوه چې یو بحیثیت یو هندو چې دی هغه د مسلم پرسپیکټیو په باره کې چې امریکن سټیټس کې چې کوم منفي رجحان دی هغه کلیر کولو کې ستا چې کوم ریټن موقف دی هغه زموږ ډېر پکار راله موږ په 5 کانټیننټ کې 48 ممبر کنټریز کې 4000 کم کرسچن مذهبي رهنما دي هغوی ته ستا دا آنسر دی اسلام په باره کې چې کوم صحیح خبرې مونږ ولیږل او مونږ تاسو سره اوس کار کولو د هغې وجه دا ده چې تاسو د هندویزم سره د اسلامي او د نور مذهبونو تعلیم او هغه نه ځان خبر کړی دی بالکل همدقسې یو ځل بېشک یو ځل مونږ تلي وو ناروې ته تلي وو نو د اسلامک سینټر اف اوسلو کې څه وخت په بلاسفیمي لا باندې توهین رسالت باندې خبره شوې وه نو نام خدا ما خپل فرض پوره کړی دی ولې چې مونږ نه غواړو چې په دنیا کې هر مذهب دی یا هر مذهبي چې عقیده سره
د کوم شیزونو تعلق ته آکه مذهبي کتابونه دي یا د هغوی تعلیمات ته یا د هغوی کوم رسومات ته په هغه کې به هیڅ قسم بې حرمتي نه دی پکار. نو ما هغه خبره شروع کړه او ما په هغه کې خپل موقف هم ورکړ چې بالکل زه د دې شي تایید کوم چې د دې مخنیوي دپاره د دې سخت نه سخت قوانین پکار دي، خو د دې میس یوز رکاولو د پاره چې څوک دا قانون چې د میس یوز نه کی دغه په لړ کې چې د اقدامات چې د هغه حکومتي سطح باندې دي چې هغه ډیر ضروری دی. مطلب دی چې زما چې کم تعلیم ماته ملاو شوی دی هغه د انسانیت تعلیم دی، خیر او ښېګړې د پاره. ٹھیک شو سر، یو کال دی دا وخت موږ سره په لاین. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله. شیر احمد د جمرود نه ملمتم سلام کوم تاسو ته. ډیر مننه چې څو خبرې کوي. شیر احمد د جمرود نه. استاسو आवाज ډیر کم دی، لګ جی که دوباره خپل نوم ویلو. شیر احمد. شیر احمد اوکے جی 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 شیر احمد صاحب څه بیل غواړي؟ پروګرام خو ډیر زبردست دی او ډیر ښه موضوع تاسو راوړی دی او ډیر ښه ملمم تاسو راوستلی دی او اهمه پرسنالټي زموږ دپاره. بالکل زموږ په ملک کې داسې په ترقۍ کې په خوشحالۍ کې په امن راوستو کې او زموږ د مذهب سره سره په خپل مذهب کې ترقۍ کې یو اهم کردار ادا کوي. نو داسې شخصیات موږ ته په دنیا کې پکار دي ځکه چې داسې خلک ډېر کم دي چې د خپل مذهب سره د نورو دومره ایولوشنري سوچ ولري په معاشره کې او دومره سوشل. نو دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده او داسې که هر څوک وي زموږ حکومت هم پکار دي، زموږ ادارونه پکار دي چې داسې سټارز راوباسي او د میدان ته راوباسي چې د څومره دا کریټیویټي څومره کریټ کولای شي په معاشره کې زموږ هوپ راوستي شي. بالکل. او شیر احمد د دې نه خبره دار چې همدغه خلک چې دي دا زموږ رسوبې یو نمائندګي کولای شي او دې نه پته لګېدي چې خلکو ته چې زموږ باره کې یا د خیبر پښتونخوا د خلکو په باره کې چې کوم سوچ دی چې دلته درهګري او دهشتګردي او انتها پسندي ډیره ده، ای ته پته ولګي چې دلته کې نور مذهبونه څنګه ژوند تیروي. بالکل باجی دا زموږ لپاره بهر معاشره ته یو اهم پیغام دی زموږ د پښتون معاشره چې دلته داسې خلک ناست دي او داسې خلکو ته پروټیکشن ملويږي. نو هغه هم دا اعتبار لري چې راشي دلته او دلته داسې کارونه وکړي او داسې سټرګل وکړي چې د معاشره کې مخکې اپټیمizم راشي او شي. نو دا ډېر اهم شخصیت دی او دا شانتي شخصیت موږ له کار دي چې هم خپل کوشش وکړو نور سره هیلپ وکړو بجای د دې چې دا انتخاب شدي یا مذهب په نوم باندې چا سره جګړه وکړو. خاص کر لکه موږ په انډیا کې زموږ د ملک را بهر کړ نو موږ له درس دي کول پکار شي د دوی خلک موږ بهر کو موږ له دا کول پکار شي هغه سندورم حاصل وکړو ځکه چې په موږ په هغه په فرق صفات شي. موږ هم تاسو په دوی مسو کی. بالکل واقعي او موږ غواړو دا چې ډېر مننه شیر احمد تاسو جواب به در کوم. موږ غواړو هم دا چې موږ کې او انډیا کې دا وخت څه فرق معلوم شي چې موږ او اغل د اقلیت څومره سیفټي او هغې د اقلیتو سره څه سین دی او زموږ د اقلیت دا وخت د پاکستان د خدمت دپاره څومره هلې ځلې کوي. سر لږ شانتې په دې طرف ته به بل کال به ملو دا وخت چې ستاسو چې کوم کردار دی خو د 40 سال نه دی ستاسو فیملی لګیا ده هیومن رائټ اکټیویزم کوي انټرفیث ریلیټډ اکټیویټیز کوي کله د اختر ورځي نو د ستاسو طرف نه یو ګفټ رواني کله هولي وي نو د مسلمانانو طرف نه روزه وي نو سکان طرف نه افطاری. دا دنیا د لپاره ډېر غټ مثال دی. خو موږ بل خوا ګورو چې نور ملکونه کې خاص توګه به موږ چې د خپل نیبر کنټري خبره کوو دا وخت حالات چې کم دي ای کې موږ ګورو چې کله هم داسې سخت راشي څه کمپیریزن کوي چې کله دلته سخت رااله کله تاسو یا تاسو لیدلی چې تاسو یو غټ لیډر او فیث لیډر پاتې شوی چې کله داسې په ملکونو کې موږ وایو داسې ترهګري یا داسې شخړې راشي اقلیت زموږ اقلیت او د هغه طرف اقلیت رائټس کې څومره فرق دی. انتهایی اهم سوال دی. دا ملک چې جوړ شوی دی که نه جي همدې دپاره جوړ شوی دی چې په هغه ټایم کې پاکستان جوړېدو نه مخکې چې کم لکه زمونږ په شان تعداد کې کم مسلمانان ایون هندوان هم کرسچن سکھ جین بودھسٹ دی هم ډېر په کم تعداد کې موجود وو. هغوی ته د خپل ژوند هغه حقوق صحیح طریقې سره ازادۍ سره نه ملاوېده. نو د هغه وخت چې کم د ماینرز دو که نه جي ماینارټیز کمیونټیز د اقلیت چې وو د آپس کې سوچو کو چې آخر د دې حل څه دی. نو حل یو نیو سټیټ لکه پاکستان پشان یو نوې ریاست او فیصله د هغه وخت جګیندر ناتھ منډل د بنگال او د
د علاقو نه، بیا رای بهادر اس پی سنگا د پنجاب نه، چودھری جانداس پشاور نه، جے آر گل پشاور نوخار نه، داسې کداور شخصیاتو په دې کې سوچ وکړو چې موږ ته د خپل په وطن کې خپل په سیمه کې یو آزاد داسې ریاست پکار دی چې په کوم ځای کې موږ نه څه تپوس کولو والا نه چې تاسو دې ټیم کې به دا مذهبي رسم به کوئ یا چې د خوشحالۍ به تاسو به مانځئ یا چې د تاسو دا ایونټ به کوئ، دا به نه کوئ، سپیکر به لګوئ نه لګوئ، دې ځای نه به تېرېږي نه تېرېږي. نو دا سوچ د سوچ د وجې نه یو نوې ریاست چې دی که نه یو ماډل مخامخ راله او آخر هلې ځلې شروع شوې او نام خدا یو پاکستانی ریاست چې دی هغه وجود کې راله او په شروع کې 11 اگست 1947 کې چې دی ٹھیک شو که نه جي هغه کې بیا حضرت قائد اعظم سټریټ وے ریاستی او بیان چې ورکه چې هندو مسیحي سکھ دا ټول چې دی خپل خپل عبادتګاهونو ته تلو دپاره بالکل آزاد مطلب چې تاسو چې په دې سیمه کې چې سانه مطلب د یو ملک جوړېدو نه وړاندې ته د حقونه ورکړه همدې دپاره چې یار دا پیله زموږ خواب و خو اوس دا حقیقت دی. هر سړی به چې څنګه خپل ژوند تېرول غواړي به تېروي او آزاد وي. شکر الحمدلله دا حالات ډېر په مزه چې دی ډېر زیات بهتر شو. خو بدقسمتۍ دا ده چې اوس هم د هغه لیول اقلیت کا پاکستان کې د هغه د بهارت کې چې دی دا هغوی ډېر زیات چیلنجز دي. خو چیلنجز چې دي هغه ریاستي سطح باندې دي او وخت سره سره هغه اقلیت د هغه ځای دی او که د دې ځای دی په مزه د دې حقوق چې دی هغه میلاویږي لګیا دي. خو پاکستان فرق دا دی چې پاکستان از فار بیټر دین د بهارت. هلته اوس هم چې دی که نه زمونږ پسمانده چې کوم هندوان دي یا زمونږ مسیحي کمیونټي دی یا چې زموږ مسلمان کمیونټي دی یا نور کمیونټیز دي یا د هغوی چې دی ډېر چیلنجز دي او د دې قسمه مسایل هلته هم چې دي زمونږ وګورو نو هلته اقلیت زمونږ په مقابله کې څه ډېر په ویاره ژوند نه تېروي. زمونږ دلته وګورئ تاسو یا مونږ ټول یو بل سره کینو یا مونږ اوپنلی خبره کوو. هارون سربدیال ایم اسلامیات کولی شي اټس اوکې، رفت چې د هندویزم یا بود مت سټډي کولی شي اټس اوکې. الته کې مونږ ګورو چې لږ شان دي داسې زیات دی څنګه چې پابندیانې څنګه چې یو مذهبي مس انفارمیشن انکمپلیټ انفارمیشن او تعصب چې کوم زړې نحوست چې دی که نه جي هغه پاتې دی اوس هم. مطلب دا دی چې هلته هندوان په کرونونو په تعداد کې دي خو هغه بای برث هندوز دي. بای نالج چې دي که نه جي هغوی انډرسټینډینګ د انسانیت په باره کې او د نور شیزونو په باره کې نشته دی. زه هندو یم، زه اکثر بیشتر چې دی که نه د هغه ځای کم محرکات یا د هغه ځای کې چې کم واقعات ګورم که نه نو بیا زه شرمنده کېږم چې یار دا خو زما مذهبي تعلیم دا حکم نه ورکوي، دا خو د مذهبي شعایرو بالکل خلاف دی، دا خو د هندویزم مذهب خلاف دی. همدې دپاره ما حکومت ته وطن عزیز پاکستان حکومت ته ما ډېر ځل دا وینا کړې ده، مختلف فلور په باندې وینا کړې ده چې کوم د بهارتي ریاستي چې کوم منفي نیریټیو دی نو دا کاؤنټر نیریټیو دپاره چې هغه انسانیت دپاره چې کم کار کوي، انسانیت سوچ کم کار کوي یا د پاکستان پر ریاست خلاف چې کم کارونه کوي نو د دې چې کم نیگیټیو نیریټیوز دي د دې کاؤنټر نیریټیو دپاره د پاکستان کې چې کم خلک دي که نه جي پوهه خلک دي هغه پکار دا دی چې هغه آن بورډ والي او بیا هغه د هغه موقف تردید هم وکړي او د تصحیح وکړي. صحیح ده سر. دا وخت کالر دی تاسو له پلاین. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو خبرې کوئ کم ځینه صحیح ده خبرې کوم باندې نه باندې پهله خو راته دا ووایه چې ستا نامه څه ده؟ زما نوم رفت. رفت ښه ډېر زیاته مننه تا ته م هرکلی وایم او مېلمه ته م هرکلی وایم. ډېره مننه جی وایې. ډېره مننه. چې څنګه خبره د امن وکړه که نه نو زه دا وایم چې زمونږ اسلام خو ډېر ښکلی دین دی د ټولو مذهبونو احترام کوي. الله په قرآن کې هم وایي چې ته د بل عبادتخانې بېزتي مه کوه، ستا د عبادتخانې بېزتي به نه کېږي که نه. بالکل د اسلام نه مذهب اړوشته نه بل هغه خدای ته بد مه وایه هغه ستا خدای ته بد نه وایي. خو مېلمنه دا تپوس کوم چې څومره
غلط تاریخ پاتې شوی دی، نو دا د غیر مذهبي خلکو لکه موږ وګورو فرانس او د مغربي دنیا زموږ د اسلام به حرمتي کوي، د څه وجه کې دي؟ صحیح ده. فون تاسو فون پروګرامر وی له جواب بدر کی هارون صاحب دا وی چې دا کم زموږ خو په اسلام کې یا قران کې دا ذکر تاسو اسلامیات سره ایکسپرټیزم دي چې تاسو د یو د بل د مذهب به حرمتي مکو نو هغه بس تاسو نه کو د اسلام له ټول خپل غټ پیغام چې تاسو مطلب نه نفرت ختمولي، خو چې کله هم خبره کیږي نو د بین المذاهب اهم آهنګ یا هغه نو د نفرت خبر همیشه د ویسٹ کیږي، مطلب کاغه د بلاسفیمی وی او هغه د داسې نور به حرمتي خبره وجوهات سے دی نالج کمی دے سو وجہ رسل جاہل اور تعلیم یافتہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ تو قرآن کریم ذکر العالمین کا وہ ہے. اسی طرح عمدہ سے چکم ہندوازم تعلیم تے گا نا جی پاگا کی عمدہ श्रीमद् भागवत गीता हुई 12वां अध्याय दे अभ्यास को लो ज्ञान चंगेरा ज्ञान को लो है त्यान उचेरा यानी द तालीम अहमियत चे दे आगा डेर अहम दे द पारा जे आगा ताता द दरोग और द रिश्तेदार पहचान वर कई द खौ और द बद पहचान वर कई और अगन पस दा ताता अंडरस्टैंडिंग वर कई पोया वर कई चित कम कार बाके और कम बन के ते कवलो कार बाके और ची न कवलो कार दे आ बन के वली चिका ख कार बाके नोस्ता बैकुंठ जन्नत ते और का बद कार बाके नो तब नरक ते 21 मकामात ती द दोज़ख जमुंग पर हिंदू आइडियोलॉजी के दा वजह दा चे तालीम ट्रू अंडरस्टैंडिंग यानी तफहीम अदियान खलको ता निश्ते दे आ का हिंदू दे और का मुसलमान दे सिख दे का मसीही दे का अगर तखपल द मजहब द मौजूदा मसाइल पर बारा की चे आ मसाइल बस सिक्का टेकल कीगी द अल्लाह और द अल्लाह द तालीमात पर रणा की नो इच चेरे बम गलत कार न कीगी उम्दा वजदा का हारून सरबदयाल नन कदा फख्र सरावी चे शुक्र दे द अल्लाह पाक ची माता द इस्लाम पर बारा की सन से मालूम दी नो दग की तासु दा हैरान बशे खद ची तासु दा सवालों को नो माता दा इस्लामिक ट्रू पर्सपेक्टिव और एजुकेशन ची देखा ना चाहे वही ची इस्लाम फजीलत लरी इस्लाम द दुनिया अजीम मजहब दे इस्लाम द दौर हाजिर जदीद मजहब दे इस्लाम द मसाइल व हल दे नो आगा तालीमात खो सिर्फ पर एम इस्लामियात की दी यो हिंदू वही लग्या दे हारून सरबदयाल दा वही लग्या दे चे तासो खपल उलस्ता द पाकिस्तानी खल्क होता चे इस्लामिक स्टेट्स थे अगर ते चितकम तासो तालीमात वर खई आखो द हदूद दियो का द ताजीर दियो का तफहीम दियो का द फिक्का दियो का द टूल दी हदीस मुबारक याद सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आखो टूल पता सो पे इस्लामियात की वर कड़ी दा तासो प्राइमरी की स्कूलिंग की वो लेने दे दा कड़े आगा एजुकेशन तासो दलता वो लेने दे वर कड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की तासो वो लेने दे द इंसान तरबियत खो टूल खुदा पाए मैं इस्लामियात तालीम के दे नुज़ तासो दे दे दोस्त कम दा सवाल को चिक तासो दा वाड़े ची द इस्लामी शायरों मुताबिक तासो जन तेर के नो आगा चिकम निसाब दे कने जी आ बतासो दलता ना शपगम क्लास ना तासो ता पकार दे चागा बल्कि आगा जमुंग द प्राइमरी लेवल ना पकार उस हदूद तावीज ताजीर दसे दा गदी कने जी आगा तासो ता दा पोहे और कई पर इस्लाम की ची तासो बस तासो नास्ता पास्ता बसिंग गई खबर है तेरी बसिंग गई तासो ओढ़ना बिछोना बसिंग गई तासो अदब व आदाब बसिंग गई खबर खुदा दे मुंग पर इबादत खो बांधे खो मुंग तवज्जो वरको खो मुंग दा चिकम नूर दा गदी खलको सरा मेल मिलाप चे दे हकुकुल इबाद दी हर सके दी के हर सराजी चे दखल को सर संग अंदाज आगा तालीमात खो टूलते दी उमदक से इंदवान ची दी आगा बाय बर्थ इंदवान खो दी खुदा हिंदुइज्म पे बारे की पूरी नहीं दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर जमुंग दखल को सर प्रोग्राम टाइम हम खत्म दे और मुंग सर यो मिनट थे पर यो मिनट के सिर्फ रत दो है चे पदी दुम रज़ियात एक्टिविज्म के सर क्या खोया क्या पाया यो क्वेश्चन द्विम दा चिकल दा से द तफील शवी दे चे आया बस पाकिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा प्रदम औड़म इंडिया तावड़म या बल मुल्क तावड़म चाहता चे हिंदू कम्युनिटी डेर दा ये तासु पदी मजबूर करे शवे या ना मखपल टूर चीदी कने जी आ बेले ली दा एक्टिविज्म दाना खतरनाक शय दे कना ची रिश्तिया वेल और द रिश्तिया पर ला रखे खपल जोन तेरोल दा नामुमकिन दे माँ खपल ख़ानदान नवाले सोसाइटी नवाले मरगरी दी गने जी दा में टोल वर की बेले ली दी टोल राना खपशवी दी उस जमा पर जोन के चीज़ें शिजुना
سیستم ټیک کولو لپاره هلې ځلې دي. نو دا شیزونه ټیک کولو کې زما مد مقابل چې دي چې کم غلط کار کوي او زه چې دا تصحیح غواړم راتلونکي جنریشنز لپاره دغه په لاړ کې راته ډېر زیات چیلنجز دي او دا خپل اکټیویزم کې ما خپل ژوند کې چې دي دا مې بیللي دي. او دې نه علاوه ستاسو بل کوېشن څه بل کوېشن دا چې کله تاسو بېشکه دا موجوده او اوس خیبر پښتونخوا پرېږدئ راځئ هلته راځئ یا مطلب داسې څه او ولې نه دنیا به پرېږدو ژوند به پرېږدو خو بهر سوچ او فکر چې دی هېڅ چېرته هم نشي کېدی. خو د بین الاقوامي کمیونټي ته دا وایم چې پاکستان کې مونږ خاص طور په هندو کمیونټي د هغې ډېر زیات چیلنجز دي. ولې چې د کرسچن کمیونټي دپاره 195 ملکونه شته چې د هغوی سره څه چیلنجز راشي نو هغوی هغه مرسته وکړي او هغه خپل ملکونو ته هغه اکاموډیټ کړي یا چیریټیبل پرپز باندې دغه د تعلیم دپاره روزګار دپاره نو ډېر هلې ځلې دپاره هغه سپورټ کوي. 50 ملکونه چې دي اسلامي دي هغه زکات او چیریټیبل بیس باندې د مسلم رورولۍ دپاره دغه کوي. یو یتیم نیګلیکټډ اینډ اګنورډ کمیونټي چې دی صرف هندوان دي چې د هر قسم استحصال هغه شکار دي. نو د دې د وجې نه موږ دا نه مجبور یو چې بېشکه دا رښتیا دی مشکل وینا ده ناممکنه خبره ده ډېر مشکل دی خو زه دا مجبور یم چې زه اوس نه غواړم چې زما او زما نسلونه او زما قوم چې دی کم از کم زه غواړم چې دی هر کور نه یو کس چې دی دغه د دنیا اینی کنټري چې دی هلته چې دی هغه اوس ځان په مزه دي شفت دې دپاره کې چې ریاستي سطح باندې پکار دی چې موږ ته چې کوم آئینی حقوق دي کم انسانی حقوق دي خدای دپاره هغه موږ ته میلاو شي هغه حقوق چې کم آئین کې زموږ دپاره یا په دین اسلام کې پاکستان به پرېږدئ څه شی چې کله آفر رالو چې پرېږدئ پاکستان آفر خو راته نن نه دی راغلی نن نه 30-40 کالونو مخکې نه هر ورځې آفرز دي او اینی ټایم تلی شو سوال نه پیدا کېږي. زه نه غواړم چې زه لاړ شم زه ټوکړې شم خو زه به دلته یم ولې چې زما مور پلار دلته دي زما رونه دلته دي زما هر څه دلته دي زما هر څه دلته دي. زه هېڅ چېرې نه خو زه خپل اولاد خپل قوم دپاره دا غواړم چې بیروني دنیا زما مرسته وکړي خاص توجه ورکړي چې کم از کم یو کس چې دی دغه موږ دغه ورکړي. خو زه دلته یو نور خبره کوم خپل مور ته خراج تحسین ورکول پر غواړم. کم مور زه د یکتوت کې اوسېږم د جان محمد لالا مور چې کم دی زما مور دی زما نه بغیر هغه یو منټ نشي تېرولی هر ورځ راته کال کوي هر هفته راته کال کوي او که صوابې ته ځي جهانګیرې ته خپل کلي ته ځي ما انفام کوي یا زما په ذهن کې زما په نوټس کې راولي بیا چې واپس راځي نو بیا راته وایي لور کره روان یم زوی کره روان یم. زما په نظر کې دغه ډېر زیات احترام دی او زه هغه پرېښودل نه غواړم. زه اوس کنسټرکشن د وجې نه بل ځای ته شفټ یم په کرایه باندې خپل کور کې کار کوم لګیا یم اوس هغه هم فکرمند دی چې هارونه پرې نه دی زویه او په ما ډېر زیات ګران دی نو زه الله نه خواست کوم چې الله ورته صحت ورکړي پاکستان د خیبر پښتونخوا پرېښوی سوال نه پیدا کېږي. صحیح ده ډېره زیاته مننه سر ډېره مننه ستاسو خدمات ډېر زیات دي او بینګ ا پاکستانی بینګ ا مسلم زموږ هم همیشه دا کوشش دی چې ستاسو د حقونه یا کوم ځای کې چې ستاسو حقونه کمزوري شوي دي هغه کې ښه برخه اچولو دپاره آواز اوچت کړو. څنګه زموږ چې کالرز وو شیر احمد خان او د زموږ کوم سفیر افریدي ډېره مننه ستاسو دواړو هم د ډېر ښه سوچ چې تاسو داسې سوچ لرئ چې زموږ دلته اقلیت دي چې د احساس چې دی محفوظ دي او همدغه اقلیت د خیبر پښتونخوا عکس جوړېږي دنیا ته یو مثبت اړخ ښودلو کې. نن هم موږ تاسو ته هغه اړخ ښودلو هارون سربدیال غوندې یو لیډر په شکل کې چې هارون سربدیال 40 نه زیات کاله د انسانیت خدمت وکړو د دې صوبې په خاوره باندې د امن او د مذهبونو ترمنځ مینه راوستو کوشش روان دی او زموږ امید دی چې انشاءالله د دې د هلې ځلې به همداسې رواني او همدغه اقلیت به د دې صوبې فخر جوړېږي. دا و د نن پروګرام بل پروګرام کې د بل مېلمه سره او د بل موضوع سره بیا حاضرېږو. ټایم هم زیات واغشتو خو تر هغې پورې غواړو اجازت د الله